چې دا زما په ګېډه د زه تا رسختم خو چې راځي دا پیغمبر به ما سره غېږ کي دله به کیلونې راوړې چې کله په سفر باندې لاړه اول ماشوم په خېټه کې و چې رسخت کړی دی زما پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی د مور په ګېډه کې دی واپس چې راته د خوشحالۍ منظر دی ماشوم یې غېږ کې نیولی چې محمد له به کپړې م راځي محمد له به کیلونې م راځي اواز راغی چې د پیغمبر پلار کمونیست هغه خو وفات شوی دی زما محترم ما تاسو ته د بچپن د نبی اسلام مبارک خبره کړې وه ما تاسو ته دا ویلي مو چې دا پیغمبر داسې په انبیاو کې داسې پیغمبر دی چې د نورو انبیاو الله به صبر کو لیکن چې آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته به درد ورسېده زما رب به په جلال کې په اسمان راغی و ټیم پکې نه لګي د ابولهب زوی دی نبی اسلام ته ګویا درد ورسو نبی اسلام ډیر زیات خفه کړ نبی اسلام مبارک ډیر وجړل او په جړا کې ته دا आवाज وته الله داسې درنده په مسلط ک چې په منځ اوشلی ابولهب چې دا ورېده ابولهب په عربو کې اعلان وکړ زه د پیغمبري نه منم لیکن د ده د خولې نه چې جمله اوتې ده هغه رب دروغ کړې نه ده زما زوی ته د اوس زما زوی ته د اوس خیري وایي د شپې زوی اودو د ځنګل نه ګویا د ځنګل نه یو ازمري اجدها راووته او ټول ګیر چاپېره د دنیا مجمع کې دی پروت و د غره د پاسه او ګویا هغه ازمري نیغ راغی د باندې پنجه راښکله په منځ باندې اوښلو ټول ملګري روغ و دی شلولې زما محترم دا ولې زما رب وفرمایل چې پیغمبره که تا ته تکلیف ورسېده ستا د خولې نه به کلمه نه اوتلې زه پې دلته عمل کوم زما محترم نو نبی علیه السلام داسې شخص دی داسې ذات دی زما محترمو تاسو ته ما ویلي دي چې د پیغمبر ذات د تمام امت لپاره رحمت دی او د تمام امت لپاره مغفرت دی الله چې د خپل ذات په باره کې څه فرمایلي دي ډایرکټ د نبی علیه السلام په ذات کې هم فرمایلي الله د خپل ذات په باره کې یو فیصله وکړه وایي ای بندګانو مخلوقانو زه ستاسو رب یم رب للعالمین یم پیغمبر پاتې شو نو د پیغمبر په ذات کې وې خفه کېږه ما پیغمبر ته اعلان دی که زه رب العالمین یم د مخلوق دپاره نو ته ورله رحمت للعالمین ته ورله رحمت یې که نه هسې نه پرېږدم او زما پیغمبر ګویا تاسو به اورېدلي مې او زه تاسو ته بار بار تذکره کوم د نبی علیه السلام مبارک په باره کې اواز د اسمان نه ډایرکټ راځي چې د نبی علیه السلام مبارک پلار کله په سفر لاړه عبدالله تاسو اورېدلې ده خپلې ښځې امینې بیبي سره دغه کړی په ګېډه باندې دا محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په ګېډه باندې د عبدالله د نبی علیه السلام پلار ورسره دغه وکړه چې زه راځم زه به هغه وخت کې به زما بچیم شي په سفر نو زه به وله کپړې راوړم پیزار به راوړم او د خپل زوی له به کیلونې راوړم د بار نه توجه کوئ لیکن زما د رب او د عبدالله فیصله خو یو نه وه په سفر لاړه او دی ورته م ویلي چې ما سره سامانونه هغه سامان زما ټول د بچي له دې بچي له به زه هر قسم د راحت شی راوړم چې رادم لیکن کله چې واپس د سفر نه راله او امینه بیبي د نبی اسلام مبارک والده په دروازه کې ولاړه ده هر سړی خپل خاون له خپل بچي له خپل ورور له منډې وی خپل پلار له منډې وی لیکن ټول خلک کورونو ته لاړه په اخره کې یو ذات په دروازه کې پاتې شو چې هغه د پیغمبر د نبی صلوات والسلام مبارک بیبي وه او زه وایم یوازې د نبی اسلام مور نه وه ولاړه دغه ټیم کې ورسره په ګېډه باندې نبی چې دا زما په ګېډه د زه تا رسختم خو چې راځي دا پیغمبر به ما سره غېږ کي دله به کیلونې راوړې چې کله په سفر باندې لاړه اول ماشوم په خېټه کې و چې رسخت کړی دی زما پیغمبر دنیا ته نه دی راغلی د مور په ګېډه کې دی واپس چې راته د خوشحالۍ منظر دی ماشوم یې غېږ کې نیولی چې محمد له به کپړې م راځي محمد له به کیلونې م راځي اواز راغی چې د پیغمبر پلار کمونیست هغه خو وفات شوی دی زما محترم گویا امینه بیبي ما سره چې کوم دغه شوی زه خو د خپل انسان گویا مور په خپل ذات دومره نه خفه کېږي چې څومره په اوږي وایي 400 کیلومتر فاصله کې د هغې قبر و دا امینه بیبي د خپل خاون د 18 سال عمر کې د دونه جوانۍ کې ماشوم یې نیولی دی او د پلار قبر ته د عبدالله قبر ته د خپل خاون قبر ته ولاړه نبی اسلام ورسره غېږ کې دی وایي عبدالله زه خو نور څه نه ویم تا ما سره یو دغه کړې وه چې زه راځم نو د محمد له به کیلونې راوړم او عبدالله تا خو ما سره دا واده کړی وه چې زه راځم ستا ما دا کوم بچی دی دله به زه کپړې راوړم دا نن بربنډ دی و په مخ ته ځمکه یتیم پاتې شو او که د الله دغی الله
که ته غیرتي ذات او دا پیغمبري په دغه باندې الله دا عبدالله د قبر نه روباسه ګویا دا اواز داسې مضبوط د مور نه ووته داسې زنانه ده چې په حالت د نوجوانۍ کې الله کونډه کړه او داسې زنانه ده چې एकदمې بچی پیدا شوی دی او بچی عام بچی نه دی د دواړو جهانو سردار یې غېږ کې نیولی دی رب ته ګویا د رب محبوب یې لاس کې نیولی دی الله دا بچی یتیم و بربند پاتې شه د ما سره وعده کړی و الله زما هیڅ نه دي پکار د باندې د یتیمیت ټیټل ولګېده او الله تا ته پته ده چې په عربو کې د یتیمیت ټیټل دا د عار او د شرم ټیټل دی ګویا بېهوشه شوه زما رب آواز وکړه ګویا زما رب په جلال کې راغی آواز یې وکړه آمینې د ده فیصله ما رب کړې ده د ده د کیلونو انتظام ما په اسمانونو کړی دی دی چې کله د کیلونې شي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی علیه السلام په زانګو کې پروت و مې کتل وی سپوږمۍ چې ما په اسمان کې ولیده کله به اخوا منډه کړه کله به دې خوا منډه کړه وی چې مې وکتل آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په زانګو کې پروت دی چې ګوته به یې داسې کړه نو سپوږمۍ به اخوا منډه کړه او چې ګوته به یې داسې کړه نو سپوږمۍ به دې خوا منډه کړه ګویا الله وله سپوږمۍ کیلونه کړی زما رب وفرمایل ته د ده کیلونې غم کې د اسمان نه ولې ستوري به راوغورځومه که د ده د کیلونو ضرورت شو عرش نه به زه سامان د بره نه راولېږم ته د کیلونو خبره کې الله دی خو یتیم شه نو یتیم باندې خو څوک پروا نه کوي دی به د ګوتې نه بار څوک نیسي بازار ته به څوک بوځي ما تاسو ته د نبي علیه السلام تذکره کړې وه چې نبي علیه السلام کله حلیمه سعدیه په رضاعت باندې بوته نو هلته به میله لګېده خلکو به خپل ماشومان راوړل چې زمونږ بچې ښکلې دي لیکن د نبي علیه السلام خور وه ما تاسو ته ویلي رضاعي خور وه د نبي علیه السلام خپله خور نه وه رضاعي خور وه نبي علیه السلام مبارک سره یې پیس کړي وو هغې خور هغه لږه مشر و نبي علیه السلام به یې غېږ کې نیولو هغه د حسن میلې د ماشومانو ته به یې بوته زه وایم چې کومې میلې ته آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه میله کوم دی کې دغه کېږي ګویا هغې کې ماشومانو د چا حسن ښکاره کېږي که د پیغمبر د حسن تاسو ته تذکره وکړم وی عبدالمطلب فرمایي نبي علیه السلام مور سره چکر لتلو چې واپس راته زه په انتظار وم وی نور ډېر زیات تیز و نور ډېر زیات تیز و چې مې وکتل یوه زنانه را بیا یې وروستو نوم یې ام ایمن دی یو ورسره د شپږو کالو ماشوم را روان دی چې هغه څنګه زما په نظر راغی وی یا نور ډېر زیات تیز و یا نور تت شو چې مې وکته هغه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را روان نبی علیه السلام چې به چهره مبارکه په چا ښکاره شوه نو د نور رڼا به تته شوه زما د پیغمبر د مخ شغلې داسې وې د حسن تذکره کوم یا حبیب سلام علیکہ سلام